زمانگ علماء حضرات یو واقعہ لیکلا و یو طالب روانو مدرسی لتو نو د یو کالج پروفیسر انگریزی خوان استاد دے دا پیراغ دی طالب تا وی چرتا زی و مدرسی لتو نو دی انگریزی خوان استاز دی طالب تا وی سرزان عمر خرابے والله که په مدرسه چرته نوکرم شي ولې ځان له عمر خرابې کور کېنه سکول ووایا کالج ووایا سبا د زندگی برابرئ دا طالب غریبي په زړه کې د ده خلل پرېوت د مدرسې نه پاتې شي چې مدرسې نه پاتې شي او درې څلور ورځې ووتلې طالب ړبر شي استاذ خبر شو چې فلانې طالب نه راځي چا ورته ویلي وی فلانې سړی وسلار کې میلاو شو او ورته داسې خبره وکړه هغه طالب خفه شي پړی تور شو دا استاذ وله کور ته ورغی د مدرسې عالم دی خپل شاګرد ته وایي وی بچیا یو کاڼی در کومه دا کاڼی والا او دی دکاندار له ورشه چې ماله یو 2 کیلو ګازرې راکړه او چې 2 کیلو ګازرې دله درکړې نو بیا وله دا کاڼی ورکړه چې په دې کاڼي لاله راکړه طالب لاړ چې کله د دوکاندار نه ګازرې وتللې د ده وله کاڼی ورکړه ا دوکاندار ورته وایي ګازرې په کاڼو نه کېږي ښه پیسې راوړه پیسې که پیسې در سره وي خو دا ګازرې درکړمه که نه وي کور ته ځه ګازرې راکړه منګه دا دکانداران یروي ای دکاندارانو له کلی سړی ورشي سودا دي هغه مسلمان څه د خدای خو کی چې د قرض او سودا یې واغستل نو به دکان په خوا به نه ورسي نو ورځي اوړه راوړه دا دکاندار قریب تم چې خدای امرانه په قرض یوړه امرانه په قرض یوړه دمرانه په قرض یوړه تاسو بس دا سودا به کم ځای نه راوړه نو اقا من پسی ریشی استاجی والله دی تنگ شوی ما داسی کار راسا خلقو کرے دین سوک نو دکاندارو طویل خانما لخپلی گازاری راکا دو واپس کانے راوڑو استاز لا استاجی وی مالے پی 2 کیلو گازاری را نکڑی اوی خان وی تلال شد دا کانے ازان سروالا دی کرانی دکان لورشا دته ووایه چې دا کاڼی درکم د دې کاڼي په برابر به ماله څومره سودا په دې کریاني دکان کې راکړي چې کاڼی یوړو بل دکاندار له نو دکاندار ورته وویلې زه به تاله د کریانۍ په دکان کې د دې کاڼي په عوض د 1000 روپو سودا درکړم دا طالب راغی بیا استاذ ته وایي چې استاد جي هغه دکاندار راته وویلې چې د دې کاڼي په راکړه نو زه به له د 1000 روپو سودا درکړم نو دا استاذ دې طالب ته بیا وایي ښځه خیر دی دلم مه ورځه یو دریم دکاندار به ته خیم نو زرګر یې ورته وښودو او دې زرګر به زر جوړول نو ده به غمي پکارو غمي او پیژندلې بیا ورشه دې زرګر ته ووایه چې زه چې تاله دا کاڼی درکړم نو ماله به سونه څومره راکړي زرګر ته یې کاڼی وښودو نو زرګر ورته وایي که دغه کاڼی ماله راکړې نو د 50,000 روپو سره به درکړم طالب بیا راغی استاذ ته وایي چې استاذ هغه زرګر داسې راته ویلې وی ټیک ده ای بچیا خبر باندې پوه شوې که نه کوم سړي چې دله پې 2 کیلو ګازرې نه درکولې الله علم وه کاڼی نه پېژني دا هغه دا خیال دی چې په دې خوړ کې یو کاڼی راغستی او دې ماله راوړی دی او په دې کاڼي مانه ګازرې ایلي نو د خوړ په کاڼو ګازرې نه کېږي چې دې دویم دکاندار له چې ورغلې او ده ته د 1000 روپو د کرانې سودا وویله ده پوره کاڼی نه پېژنده لږ لږ یې پېژنده خو چې دې زرګر له ورغلې نو زرګر چې و زرګر و هغه کاڼی پېژنده هغه پکې خپله ګټه معلومه کړه چې زما پکې ګټه دومره ده تاله به زه د 50,000 روپو سونه درکړم دا کاڼی راکړه دقه شانې بچیا تا ته چې چا پرون هغه ورځ خبره کړې ده هغه علم نه پېژني
چې تا ته وایي څه له عمر ضایع کوي لاړ شه چېرته دا وکړه دا وکړه دا تلې تلې مدرسه کې تعلیم وي هغه ته علم نه دی معلوم طالب یې دلاسه کو چې دلاسه کو واپس بیا اړه جوړ شه مدرسې ته راغی دې وخت کې د ملک بادشاه د شپې ښځې سره ګپ لګوي او ګپ کې ورته وویل د دې بادشاه ښځه ډېره زیاته حسینه وه فلانی که د څوارلسمې سپوږمۍ نه خسته نه نو ته دې په ما طلاق یې په درې وکړه ښځه خوشحاله وه خدایه بادشاه ته په نکاح شوې مې یا الله بادشاه څه چل وکړه څوارلسمې سپوږمۍ خو ټوله شپه رڼا کړله نو که زه هسې معمولي کمرې ته راننوتمه کمره نه رڼا کېږي ښځه په غم اخته شوه سړی پوه شو چې دا مې څه سبا یې د عالمانو نه تپوس عالمانو نه چې کله تپوس وکړو نو ټولو به ورته ویلي دا ښځه در باندې په درې او تاکانو طلاق دی د طالب العلم استاذ له خبره راله چې دله راله نو ده دې طالب ته وویلې ورشه او دې بادشاه ته ووایه چې په تا ښځه نه ده طلاق او د قرآن شریف یو آیات ورته ووایه چې خدای رب العزت کې وایي قرآن کې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدای مخکې قسمونه کوي د قسمونو نه پس خدای وایي چې ما انسان ډېر ښایسته په جوړښت پیدا کړی دی او الله د سپوږمۍ په باره کې د نور په باره کې نه دی ویلي چې ما سپوږمۍ په ډېر ښایسته جوړښت پیدا کړی ته ښځه د طلاقه نه ده طالب چې ورغی بادشاه ته یې وویل بادشاه ډېر خوشحاله شو ښځه هم خوشحاله شوه بادشاه هم خوشحاله شو خدای لین جوړ کړ بادشاه دې طالب له انعام ورکړ په انعام کې ورسره اسې موله ورکړ او دا بادشاه دفتر نه د طالب سره بار راووتو او دا طالب یې ډېر په قدر او احترام رسخت که په اسې کېنو دا طالب را روان دی چې استاذ ته راورسېدو نو استاذ ته چې حل وویلو وی دا اس چېرته و وی بادشاه راکړه وی ورشه هغه کالج استاذ ته ووایه چې د کالج کې د استاذي کړله کړله څو اسونه دې واغسته ما ته خدای د علم په یو خبره خدای راله دومره انعام راکړه دومره یې راله اس راکړه او دومره یې راله قدر او احترام وکړه قسم درته خورم که تاسو د دې خپل د دین د خلکو نه خبر شوئ چې د دې علم حاصلولو پسې څومره خواري کړې ده دا خواري ځکه کوله چې قیمتي دی امام بخاري خدای له ډېره لویه رتبه ورکړې ده ډېره لویه رتبه